السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر غټ ظلم شوی دی چې دا دردناکه واقعه په تیمرګره کې را پیښه شوې ده چې هلته کې د یو جینۍ په سر کې 15 ښکلي ځوانان ډیر بې دردۍ سره قتل شو او ډیر سخت ظلم ورسره وشو. دا 15 ښکلي ځوانان په څه وجه قتل شو؟ دې جینۍ کې داسې څه چلو؟ دا سپوږمۍ وه او که نه دا داسې فرښته وه چې د 15 کسانو پې ځان قتل کو. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په تیمرګره کې را پیښه شوې ده چې هلته کې د یو جینۍ په سر کې 15 ښکلي ځوانان ډیر بې دردۍ سره قتل شو او ډیر سخت ظلم ورسره وشو. ملګرو دا جینۍ وه او که نه ښکلې فرښته وه چې 15 ښکلي ځوانان په ډیر بې دردۍ سره قتل شو. ملګرو دا په دې وجه باندې قتل شو چې دغه جینۍ ډیره ښکلې وه او په دغه جینۍ باندې خپل د ماما او خپل د ترور زامن ډیر مین وو. کله به پسې ماما زامن رشته رالیږله او کله به پسې خپله ترور رشته رالیږله، خو مور دغه یوه لور هېچا له هم نه ورکوله. د مور دغه مطلب و چې زه به زما لور ډیره ښکلې ده، دا به زه یو مالداره سړي له ورکومه چې ما له هم پیسې راکوي او زما لور هم خوشحاله ساتي. او چې دا کومې د ترور او د ماما زامن وو دغه ډیر سخت غریبانان وو. نو ملګرو په دغه ضد کې پې خپل د ترور او د ماما زامن روان شو چې په یو بل باندې ډزې وکړلې. د ډزو دوران کې 2 کسان د دوی نه قتل شو او چې کومه کسانو پکې خلاصۍ کولو نو 3 کسان په هغو کې قتل شو. نو ملګرو د یو جینۍ په ټس کې 15 کسان ډیر بې دردۍ سره ووژلي شو. نو ملګرو ډیر غټ ظلم شوی دی. اکثر زمونږ د پښتو په معاشره کې یا په جایداد مړی کیږي او یا په ښځه مړی کیږي. نو ملګرو ډیر د افسوس مقام دی. الله پاک زمونږ پښتنو کې صبر راولي، الله پاک دې موږ پښتنو کې امن او سکون راولي او الله پاک دې دومره غټ غم د هیچا په کور خو نه راولي چې څومره غټ غم د دوی په کور راغلی دی. نو ملګرو دا زمونږ ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شوي وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.